کامیابی څه ته وایي؟ کامیابی ښه مقصد ته رسېدو ته وایي. لکه یو سړی فصل وکړي او د ده نیت دی د فصل مقصد څه دی؟ د کروندې چې زه د دې نه پیداوار حاصل کړم او دا پیداوار ښه مقصد دی. نو چې دی دا غنم وکړي او دی لو کې غنم کور ته راوړي نو دې ته دی کامیابي وایي. زما فصل کامیاب شو، زما ځمکه کامیابه شوه او زما خواري کامیابه شوه، بس نشوه فضول نشوه او خپل مقصد ته ورسېدم. یا یو سړی سکول وای او څه دپاره یې وای چې زه ډیګري والم او ډیګري سره والم چې ما ته ښه نوکري میلاو شي. نو که یو سړی دا لک سکول کې داخل شو او د امتحانونه ورکوي او امتحانونه پاس کړل او د ته خپله نوکري میلاو شوه، هلکه وي اوس زه کامیاب شم. چې کوم مقصد له مې دا کوشش کو او دا منډې ترڼې مې والې هغه مقصد مې حاصل کو، نو ښه مقصد ته رسېدل او ښه مقصد حاصلول هغې ته کامیابي وایي. او دا د انسان فطرت دی چې هر انسان کامیابي غواړي، ناکامي هېڅوک هم نه غواړي. لیکن وروڼو چې مونږ کم څیز ته کامیابي وایو او مونږ هغې پسې لګېدلي یو د سار نه واله تر ماسخوتنه پورې، نو دا د دنیا کامیابي ده. ګورئ د الله په نزد دا کامیابي پټینه کامیابي ده. دې کې مونږ لګیا یو خپل کار به کوو. د الله په نزد بهترینه کامیابي سره ښه کامیابي هغه ده چې مونږ د آخرت په ژوند کې ګټه وکړو او په آخرت په ژوند کې چې کوم ښه مقصد دی هغې ته ورسو چې هغې ته د خدای رضا او جنت وایي. که یو سړی الله راضي کړي او خدای دله جنت ورکړي، د مقصد ته دی ورسېد ښه مقصد ته، نو دا بهترینه کامیابي ده. او که یو سړی الله خفه کړي او جنت ته ونه رسي او د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي، نو دا ناکامي ده، دا کامیابي نه ده. چې کوم مقصد دی هغه مقصد ته مونږ ونه رسېدو. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي قد افلح من تزکا، حقیقی کامیاب بسوکی یقینا کامیاب شو، مقصد ته ورسید. څوک؟ من تزکا، هغه څوک چې ځان صفا او ستره وساته. تزکیه څه ته وایي؟ د تزکیې ډېرې بانې دي. دا مونږ چې طالبانو ته بیا کتاب الزکات وایو، نو مونږ ورته د زکات او د تزکیې هغه لغوي بلا معنی کوو، خو په عرف او په اصطلاح کې تزکیه څه ته وایي؟ من تزکا څوک دی؟ هغه انسان چې دی باطن او زړه پاک وساتي. اول نمبر خپل عقیده برابر کړي، عقیده صفا او ستره وساتي او عقیده د شرکیاتو نه او د کفریاتو نه او د ملاوټونو نه محفوظ وساتي. دا د عقیدې صفایي ده او دا بنیاد دی. که یو سړی ټول عمر روجې نیسي او تسبونه لاس نه لرکوي، ذکر پې کوي او دروازې لګیا د خپل منځونه کوي او د شپې خپل عبادت کوي، خو که عقیده خرابه وي دا ډب ته پروتی دی. د ده دا نیکۍ د خدای په دربار کې د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. د قریشو ابو جهل او د دې ملګرو حاجیانو له به یې ډوډۍ هم ورکول، حاجیانو له به یې جامې هم ورکولې وې دی دې کې طواف وکړي او د زمزم د اوبو خدمت به دوی کو د رسول الله مبارک ترک او عبدالمطلب او د هغه نه پس د عبدالمطلب نه پس ابو طالب کو د قوم کو، خو ایمان نصیب نشو. رسول الله مبارک چې کله صفا په غونډه ودرېد او د خپل قوم ته اعلان کو، نو سوی ورته یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمه د شهادت لا اله الا الله وایي نو کامیاب بشه. وراستی کامیابی د ایمانیات شو. د مکې په لارو کوڅو کې به ګرځېده او دا آواز به کو قولوا لا اله الا الله، دا عقیده وایي. دې عقیدې سره به زړه پاک شي، دا غلط عقیدې نه صفاواله به راشي، نو تفلحو کامیاب بشه، کامیابی به بیا مونه. نو ابو جهل به خور راغشته او د حضور پاک په سر به شیندلې او څه به وي خلقه ګورې دا سړیم دوکه نه کی
او د خپل پلار دی که د دین نه مو وانړی ګورئ. او د صفا په غونډه چې نبی علیہ السلام اعلان وکړ نو سوی اے فاطمه ګورې د خدای نه دې نشم بچ کول، اے صفیه چې ته د پیغمبر ترورې زما ترورې، قسم دې که د خدای نه دې بچ کړم. ایمان راوړه ایمان، چې ایمان نی بچواله قطعا نشتا. ابو جهل ایمان نو، ابو لهب د رسول الله مبارک سکت رده، ابو طالب د رسول الله مبارک سکت رده، او د ابو طالب د حضور پاک سونه خدمت کړي دي. عقل دلته کار نه کوي، عقل نه چلی. څومره خدمت معشومه لوی کو د نکنه ورته پاتې دي، او حضور پاک مبارک سره سونه مینه و سونه محبت و سره، او اخر وخت چې کله مړ کېده نو نبی علیہ السلام مولا راغی، او دا ابو جهل او دا عتبه او دا کافران ته غیر چا پیر دي. رسول الله مبارک وته فرمای و اے کاکا دا کلمه شهادت وایا نو ذو احاج لك بها رب، زبد خبر رب سره د نور خبرې کوم، خو مهرباني وکړه ګوره دا کلمه وایا، او کدا کلمه دی او نوی نو ګوره کاکا اسم نشم کوله در سره، اسم نکیږي، او دا کلمه وایا. هغه وته وی ارواره خبره دا خو شه دی او دا وخت نه نشم ویلې، وی کاکا صرف ما په گوا کده ما په دا وخت کې پټه وای، نور خلق مخ کې موایا که شرمېږي یریږي. او هغه وته هم دغه وی چې ګوره ابو طالب خطا دي نه کی په اخر وخت کې، اے کاکا ما په گوا کا پټ زما په دې وخت کې وایا، زب خدای سره د نور قصې پیسې سموم، او مهرباني وکړه ګوره دا کلمه وایا، او که کلمه دی نو او د ایمان نه خلاص لاله ګوره کاکا اسم نشتا. الله وی ما فیصله کړی، الله وی ما فیصله کړی دا چې کافر سړی مشرک سړی به جنت ته بالکل نه ځي، دا به نه ځي، دا فیصله ده. حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار آزر چې د قیامت پر ورځ باندې کله دوزخ ته بوزي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي، او قرآن شریف کې هم دی ابراهیم علیہ السلام بچیږي کی یا الله تا خو ما ته ویلي چې زه به دې نه رسوا کوم، ته خو تا ما سره وعده کړې ده چې زه به دې نه رسوا کوم. الله دا څومره رسوایي ده چې د ما پلار د ما مخکې دوزخ ته لاړه کېږي، دا خو د ما رسوایي ده. ایو خزي من خزي ابي، دا خو د ما پلار د ما مخکې دوزخ ته شغال کېږي، نو الله تا خو ما سره وعده کړې ده چې زه به دې نه رسوا کوم. د تل شل زره قامه کې دا رسوایي نه ده. الله به ورته وایي اے ابراهیم بره وګوره، بره به وګوري، چې بره وګوري نو الله پاک به ابراهیم علیہ السلام دا پلار په یو ښه شکل کې، تناسق زمونږ په مذهب کې نشته، وي به همغه سترګې مخ وګونه لاسونه به هغې، خو بد شکله به کې. خلک اوس هم یو سړي ته چې ښکلي نی نو خلک ورته څه وایي بد شکله دی، نو شکل خو همغه خو دا شکل چې کم حیعت دی، کم رنگ دی، کم بناوټ دی، بناوټ بعضې وخت کې بدل شي نو موږ ورته بد شکله وایو، شکل همغه خراب شکله ورته موږ وایو، نو خراب شکل به کې. نو ابراهیم علیہ السلام ته چې ورته وګوري نو رستو بشي، نفرت به ته پیدا شي، او خو داسې شی دی نو فرشتې به د خپو نه ونیسي او په دوزخ کې به ورشغال کړي. ابراهیم تا ته پته نشته انی حرمت الجنه علی الکافرین، کافر لجنت حرام. دا اصل فیصله ده رب العالمین چې کافر به بالکل جنت ته نه ځي. د پیغمبر پلار دی ولی نشي، د ابراهیم علیہ السلام پلار دی ولی نشي، نو دغه به خدای نفرت پیدا کی، دی به د بخنه ډو سوال به نه کوي. دغه څه کده چې پلار کافر دی او دی په دوزخ کې پروت دی، د بچو په لکه به دا سوال نه راځي چې الله ته وبخا، نفرت به پیدا کی. او کده چې زوی په جنت کې زوی دوزخ کې دی او پلار جنت کې دی، د په لکه به دا غزوی سوال نه راځي چې الله د ما دا زوی راو باسه، ولی د جنتی خو چې کومه دعا کوي خدای قبول، چې کم سوال کوي خدای قبلې. دا کافرانو متعلق سوچ به ختم شي، لله به ناراضي ير بشي ته کافر جهان ته جنت ته بنځي، مسلمان بدي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. په دنیا کې به مولا بخنه غوښتا، او چې الله وتعالى نه غواړي کافر له بخنه نه غواړي، هدایت کو بخنه بنه غواړي. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. چې دا وتعالى چې کافر له بخنه بنه غواړي، وی الله د ما توبه 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 بیا بنه غواړم، بس وعده مې وسره کړې وه چې زه به تعالی بخنه غواړم.
نو رسول الله مبارک ابو طالب ته سوئی اے ماشوم یې کړی او ورته پتم و چې دا دین رښتونه دی لوی قصیده دی یو ټکی به ویم ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا ما ته د زړه نه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی حضرت علی زوی دی کنه رسول الله مبارک سره د مینا په میدان کې په منځ باندې ولاړو دغه ابو طالب راغی چې علی د خپل پلارو لیدو نو اوره پیدا نو आवाज وته کې دل تراشه ودا سکه ودا دې تر دې زوی سره مې مونږ کاو بچي مې رېګا معنا زه نه منې کوم د تر دې زوی مرسته دې کاوا د تابعداري کاوا دا په خدین دی ښا الله لیکن خپل قسمت کې نشتا انک لا تهدی من احببت اللہ قرآن حکیم کی اعلان ورته کوي اے محبوبہ تو بس صرف لارخ ہے جنت تا رسول ستا کار نه دی د چا کار دی زما کار ته لار خایا باقی دا زما کار دی نو وتوی کاکا لغو دماغ وکي پټ وای ما گاوا کا باقی زما کار لیکن ابو طالب اخر وخت کې سوی شونډې وړقولې عباس رضی الله عنه ورور دی هغه سر ورخکته که سر یې اوچت که عباس څه ووی مکه وی چې د پلار نیکه دین بل نه د پلار نیکه دین بل نه او ساتې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری مسلم په دې ټولو کتابونو کې دا حدیث ذکر دی وی په ټولو کې په دوزخ کې کم عذاب زما د تر ابو طالب دی کم عذاب او کم عذاب سره د اور سپلے به پخپو وي د اور سپلے اب دومره ګرمي چې دماغ به خټ کېږي مغز به خټ کېږي بنیادی سی زمارونو عقیده ده بنیادی سی ایمان ده بس الله بس پاکه دا قانون ده الله بس پاکه د خراب عقیده نه د ابو جهل لا او چې کوم وخت کې ملک ده عبدالله ابن مسعود فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر په اختتام کې رستو او فرمایل وی څوک به چې لاړ شي او ابو جهل وګوري چې ستوره وکړه وی مې الله رسول الله دې ورلم وی ورلم په لاشونو کې مې لټاو د ابو جهل لاش پکې راووته بخاری شریف کې راځي وی یخشوي او سوړ لاس په نشوله خوله نو ما اوچت شم او په داسینه مې ولې مضبوط ټوپ وو نو ما ته وی سوکې مې ز فلان کې یما نو هغه قبر ته ګوره کنه وی دومره لوړه سینو باندې د بل چا لیدلی لکه زما چې دا فلان کې زویا کنزلی راته وکړ ما تور راوستا وسکه مې سر دنه پرې کوما په سر مې سکه رسول الله مبارک لاوړم قبر ته ګوره قبر ته وی دا سر چې مې پرې کې لګي وېخ کې پرې کدي سینې سره جوخته چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سر ښکاري ما وی خار مان دی پورا کوم سردنه اوگت پرې کوم او دا تاسو ته نه کوم چې د رسول الله مبارک متعلق دی اوس خیال دی مرګري خو تختیدل او دا سردنه اوس پرې کوم ساده نه وځي اوس ته خیال دی اسوي اے زما د پلات او پمانات په خپل خدایانو قسمی چې کله د پیغمبره داوا کړي و پاغه راز به څومره بدی شو نن مې هغه سي بدی شي قبر کم خوایا وړه کم خوایا وړه عقیده خراب عمل د دنیا طوافونه هم کړی دي حجونه هم کړی دي صدقې هم ور کړی دي خلکو سره خېګړې هم کړی دي لیکن کبر او کفر دو سيزونه کبر او کفر کم خوایا وړه چې عبد الله بن مسعود سر میں ته پرې کو او د رسول الله مبارک مخ کې مې ورو غرزو حضور پاک کوئی الحمدللہ شکریہ ادا عبدالله ابن مسعود ورتوي رضی الله عنه و الحمدلله الذي اخذاك الله اغه خدای له سنا ده چې ته رسوا کړی واعز الاسلام او اسلام له خدای عزت ورکړي اسلام له خدای عزت ورکو ته رسوا کړی اغه ذات له سنا ده زمارونو لاول لومبه بدل صفا کو من تزکا اغه انسان چې د زړه پاک دی د کفر د شرک د حسد د بغض او د ریاکارونه الله صفا قانون دی
زبې د دې زمانې د دې ښځو نه راونیسمه. دا ښځې چې کله په ځان سرخي سپېدي پورې کوي او خشته جامې اچوي، د هغې نه مخکې صفائی کوي که نه کوي؟ په صابون به لامبې که مخ من په صابون صفا کوي، هغې نه پس بیا کوه. او که نه مخ په صابونو نه وینځي او مخ یې څخه خیرني او لاسونه یې څخه خیرن چټي او ویښتې هم څخه خیرن چټي، نو که دا په ځان رنګونه هم پورې کوي او ښې جامې هم واچوي، نه څه فایده ورکوي؟ قانون دا دی مخکې به صفایي کې، هغې نه پس به ښه شی استعمالی. دا قانون دی. دا دیوال له چې خلک رنګ ورکوي نو د هغې د پاسه لاول ګریګمالونه میګمانونه ومږي، ټوټین موټین ولا ورکي، نو صفای کی صفا رنگ ورکي. اې دې دروازې لا دروازه چې جوړ شي او دې له خلک رنگ ورکي، دا غي نه مخ کې ګریګمال کوي کې نه ریګمال کوي، مخ ولا جوړ کې دا خلک وته زوي هلکه دیوال له مخ جوړ کنو رنگ ولا ورکا. دې دروازې له خ دروازه بدل کاریګر جوړ کی او خ خواري به پیو کی او چې ته صفایونه کې پر ریګمال او رنگ دی ولا ورکنو بیا د دیار د لرګي او څخه د شنډه او د سو ته ویل کېږي د بیکاره لرګي د دروازې سپاره. کمال پس کې دی په صفای کې دی. لاول دیوال خصفا کی او دروازه خصفا کی، هغه نه پس رنگ ور کوي نو خشته او مزیدار ښکاري. جمعات ته په قالین اچوم، لاول به صفا کم کنه ورګه وینم صفا کم، هغه نه پس به قالین واچوم نو خپل بخکاری. لاسونه لاول صفا کم، هغه نه پس په ګوته موته زنانه چي. مخ لاول صفا کی، هغه نه پس رنگونه منګونه ور کوي. دغه رنگ کته په زړه باندې عبادت کې او دے باطن کے اللہ تا توجہ پیدا کے لاول با تخلیہ کے صفائی بکے لاول بس کے صفائی نا اللہ من تزکا ما بامراد شو مقصد تو رسید او کامیاب شو سو کو اگا انسان کی ذلو صفا کی ذلو پس صفا کی اس بتوے کہ مولی سے ذلو پس صفا کی گی اللہ لخو صابون نور رسی ذلو لخو رگمال نور رسی زړه خو وبنه ورسي نو د صفای طریقه خدای وي وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه فصلى زړه صفا کېږي د الله په ذکر الله یاد کا. نمبر 1 قولی عبادت ذکر قلبی مشتا زمون علماء کرام منی او ټول امت منی. ذکر قلبی د زړه ذکر نقشبندیه کې بیا د زړه اسکار شته ولکم ذکر ہو فخلم ذکر ہو کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان هذه القلوب دا ضرور چیدی تصدع زنکیگی کما یصدع الحدید لکا وسپن چی زنکیگی څنګه وسپن زنکیگی چې خیال نه ساتي چې خیال ساتي نه زنکیگی او چې خیال نه ساتي وسپن زنکیگی. نو صحابه مجیب دي وما جلاؤها یا رسول الله دا الله رسول دا زنگ بصفا کیگی پس صفائی ایسے شیر ہے. دو حدیث دی یو کی رازی کسرت ذکر الموت مرگ دیر یاد ہو مرگ او دویم سرازی دویم کی رازی کسرت ذکر اللہ وفی روایت ذکر اللہ دا خود ذکر سمر دیر چی اللہ یاد ہے سمر دیر چی اللہ یاد ہے نو اغم رب ازل صفا کیگی او سمر چی مرگ یاد ہے نو اغم رب ازل صفا کیگی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ استاذ وی اوزل میں جلالین شریف کی کہتا نو یوڑکی میں شک را گئے. جلالین شریف دا قرآن شریف یو کل تفسیر دے لکی میں یو سودا و شک را گئے. سوچ کوم شک نوزی حاشیہ میں کہتا شک نوزی شرح میں کہتا شک نوزی تفسیرون گورم شک نوزی طالبانو تمی ہوئے چې کوم را سره مرګریو الکه زما دلته کې دا شبهه د شک دی هغه وی چې دا خو واقعي درسته خبره شک ټیک دی او دا خو جواب مونږ سره نشته. فیصله په دې وکړه چې شیخ الهند صاحب نه تاسو کوم. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند لومبي شاګرد دی هغه نه به تاسو کو فتپوس بسو کوي د استادانو خو باغوی ډېر احترام کو او ډېر قدر به کو تاسو بسو کوي او کم ځای به کوي. فیصلہ پدیو شوا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ سلیمین لگا دے روا وی تانوی سے تب تپوسو کی او سٹیم بکے شیخ الہند چکل سار منزو کی او سلامو گردئی او درس لنی تل دے وقت کی بتپوس کے
مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دغه وخت کې تعلیم دیلا جلالین شریف مطرف کیوں نه اور عالم او چې څنګه وشو او ما ځان جوړاو چې ورشم ته پوسټه وکم نو شیخ الهند نیک پاسه خپل خانقاه ته نه دا یو خلوت خانه ځان لبه پکې ناستو او د الله تعالی عبادت وکاو تر اشراق پورې اگرچه اشراق چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم ځای مونږ او کې التکیری او تر اشراق پورې الله یادې نو دا غي د عمره برابر ثواب د حج برابر او پورا ثواب دی لیکن بعد وخت کې میلمانه راشي نو د ذکر او اذکار نه سړیو بس نو هغه به تر کوټه تا او کوټه کې به کې ناشته دو تر اشراق پورې به خپل ذکر او اذکار کو او دا غي نه پس به بیا د اشراق منځو کو بیا به درس روان شو نو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې دې بزو ما ځان جوړاو چې ورزم جلالین شریف ورم به دې فورن پاسې دو خلوت خانه ته نه نور اوهو ډېر عجیب افسوس مې وکړ ما نه څه کوتاهي وشوه چې لږ په وخت ور پاسېدلی وي په دا لاره کې چې ته تپوس به مې ته کړی دا خو غلطي وشوه ای نفسه دا خو تا غلطي وکړله ځان سره اوس لګیا دی ورلمه ورېږه دا ور به لرې کم تپوس به وکړم خو چې لږ زور مې ورکړه دننه نه یې کونډه والی ور کونډه دی وی ما وی چې راشه ځان له زور ورکړه چې دا ناراستي دې ولې وکړه ځان له زور ورکړه ناراستي دې ولې وکړه نو سخته یخني و او جمع و یخني ده او جمع دی نو بار په جبې کې په دا یخنۍ کې څادر مې اخوا غورځاو ورېږه دې یخنۍ ته ودرېږم ما نه ولې کوتاهي وشوه په کار دی چې دې پاسېده چې زه ورته مخکې ولاړ وې دا ولې مې ناراستي وکړه په هغه یخه یخنۍ کې ولاړ یم کتاب مې ترخ کې دی او دا مې سوچ دی چې دې د دې خلوت خانې نه څنګه راوځي او دې ځي درس لا نو دا لاره کې به دې تپوس کوم لاره کې به دې تپوس کوم وی رپم داسې رپم د یخنۍ نه وایي چې غوږ مې کېښوده نو دې په دې خلوت خانه کې ذکر کوي او ذکر کې دا یو پټې غوندې لا اله الا الله وی قسم د الله په ذات متانوی سے قسم خوري چې دا ذکر مې واورېده چې لا اله الا الله نوې زماغې ته توجه پیدا شوه یخني مې یېره شوه چې ذکر مې واورېد یخني مې یېره شوه رچېدل مې ختم شو هغه ذکر ته مې توجه پیدا شوه ولاړم او دقه ذکر ته توجه د کتاب مې ترخ کې یخني یېره شوه رچېدل ختم شو چې کله د ذکر ختم کو اشراق منځ کو ورې کولاو کنو ما ورمنډه کړې اشرف علي څه کې سیب یو شک دی یو کیدای کې مې شک راغلی دی او د ټولو طالبانو شک دی نو کدا دې راته حل کا وایا وای چې ما دا شیخ الهند مخ تو قتل نو د خوالو ډک دی چې راوته دې مخ ته مې قتل نو په لاسونو په دې مخې خولې روانې دي بس پوه شم چې دې ته ذکر وای دې ته ذکر وای چې دا دې په دې یخه یخنۍ کې مونږ لچیږو دنه خولې بیږي یخه یخنۍ کې مونږ لچو دنه خولې بیږي نو ما ورته وی چې صاحب دا یو شک دی وی لګیا دې تحقیق شروع کو تحقیق شروع کو وی داسې تحقیق شروع کو مولانا اشرف علي صاحب وی قسم دې که په لفظ پوهېدم او که په معنا پوهېدم اسم پوه نه شو چې دې وایسته نه پوهېدم چې دې وایسته او دې مطلب یې څه دی وی ما ته وی چې اشرف علي لکه چې پوه نه شوې مې صاحب لږ راښکته شه دې وخت کې ډېر لوی مقام کې ته الله ذکر الله ذکر لاهوت دا یو ځان له مرتبه ده مونږ وایو الله هو او یو بل ذکر دی هو الله ذکر سعودي او ذکر نزولي تاسو په نه پوهیږئ دا یو ځان له شی دی دا ځان له شی دی مونږ خلقو خو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده مونږ خلقو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده دا ذکر دی الله لکه سکتبو کې بیا به هو بیا به هو بیا به لکه سکتو کې الله او هغه سړی چې په مقصد د ذکر سعودي نزولي پوهیږي مرتبه د لاهوت پیجنی مرتبه د فنایت پیجنی مرتبه د ناسوت پیجنی مرتبه د ملکوت پیجنی اپ دې ذکر پوهیږي هر سړی په نه پوهیږي ناسوت او ملکوت او جبروت او لاهوت چې دا پیجنی
اسے هو اسم ضمیر دی چې په مطلب یې نه پیږي هو خو ضمیر دی ضمیر معنا نه پنه پويږي نو تعالی اس فائدہ نه درکې مون خلق ته نخره جوړه کړي نخره به نه جوړه ځان له مقام لري نو مولانا اشرف علي صاحب وي داسې الفاظ وي داسې معنا قسم دې کپه پویدم نه پویدم اشرف علي پوی نه شو مې صاحب نه په الفاظو پېښوم نه په مطلب پېښوم حضرت لګرا کوشا ډېر بر پرواز دې وخت کې د ذکر ډېر اوچت کړي دی وخت کې لګلان دې شه عائشہ صدیقہ فرمایي اوهو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل چې وحی تلاړم زو ورته ورلم چې ورلم ماته نیغو قتل مات ایمان انت سوکه زین پیجن عائشہ بی بی پټولو بی بیانو کې محبوبه بی بی دا نه پیجنې وی من انت سوکه ما وی انا عائشہ الله رسول عائشہ من عائشہ عائشہ سوک دا عائشہ نه پیجن ما نه پیجن عائشہ نه پیجنې ما وی ابنتو ابي بکر دا ابو بکر لوري ما من ابو بکر سوکتے ہم نہ پیجنے رفیق سفرم نہ پیجنے رفیق و مرگری دا غارم نہ پیجنے من ابو بکر سوکتے نہ پیجنا ما وی ابن ابي قحافہ دا ابو قحافہ زوید سے من ابو قحافہ سوک دے نیم ز پیجندم نو عائشہ پیجنی نو مم نه پیجنی نه ابو بکر پیجنی نه ابو بکر پلار پیجنی وی اورا پیدم و یریدم بار تیر وته ولی دغه وخت کې د رسول الله مبارک پرواز او مرتبه عرش سره تعلق لري چا سره تعلق لري عرش سره تعلق لري فرش نه خبر عرش سره تعلق فرش نه خبر فرش نه پیجنی چې فرق څه شی دی زما قسم په خدای زمون اکابر علماء دیوبند که تاسو تاریخ وکته حیران بشه مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه یو ځل چاوته مال فتوا ولیکا نو فتوا کې به قرآن او سنت ته سوچي او قرآن او سنت سوچ کې به بر الله ته دی بعض وخت راشي داسه چې فتوا ولیکلا دسخط کوي خپل نوم ته ير شو ماشاءالله دسخط کوي پینالی علی داسې تاوي خدای شاه سړی وي داسې مسله ده شاګردان وي داسې مسله ده نو زری شاګردان نه تاسو به زما نوم څه دی وی رشید احمد نو دسخط وکړ قال کوئی دادی هغه دی مور به د دیوبندی په شان بچي چته راوړي ترو بنړي د دنیا مین دی باب اولاد راوړي خدا سے بچے برونړي چې کم بچے دیوبند پاللې دي خو نه دا تصوف کې اسمان ته رسیدلې دي تصوف کې اسمان ته رسیدلې دي دا داسې خلکو او چې درس د برات نوم نه علم د باز حضرات درس تبرات او داده په مسند د حدیثو بکې ناشته ده نو داسې وخت به داسې به درس نه راته چې د شپې د رسول الله مبارک سره ملاقات نشي په نوم کافران مسلمانې بهر کې زمارونو اشرف علي پوی نشم هي صاحب ډېر اوچته ډېر بالا ډېر لوړ لګ راخته شه صاحب چې لګ راخته شو به تقریر شروع ازما شکو باسی چې تقریر شروع کو د الله په الفاظ سنا سپیشم خو معنا پېنه شم په الفاظ سنا سپیشم خو په معنا پوی نشم اشرف علي سنگا مې صاحب خوندونه کړ خدا اشرف علي بل وخت بده پوی کړ صاحب لګ نور لاندې شه ځا اشرف علي دی وخت نه کېږي با بده پوی کړ الله نوم الله سره تعلق زبا یو لن مثال در کم جته به پیشي د یو سړي انټرویو ده او هغه انټرویو لدی روان دی او هغه کې بدته نوکریا ملاویږي یا باندې ملاویږي ټیسټ پاس کړی دی خواري کړی د پبلک سرویس کمیشن کې امتحان ور کړی دی هغه کې ریزلټ خراغلی پاس دی ریزلټ چې پکې پاس شو هغه نه بیا انټرویو واخلي سل کسا پاس شوی دی او اخلی 15 کسان نو دې سلو کې به د 15 کسانو انتخاب کې انټرویو وي رښتیا وایي د ټول سوچ هغه انټرویو ته کنه
اوهو وی کني چې مونږ کې مونږ نو په مانځ کې مخوا سوچ مونږ کې سوچ که ډوړې خوري ډوړې کې مخوا سوچته او که چا سره خبرې کوي هغه سوچ کې چې خدای مانه باغه سړی ستا پوس کې د بس جواب ورکوم نو اکثر وت خلک وي الکا سوچ کې خونه ما سره خبرې کې سوچ دې بل خو دې یا سه وغه انټرویو ته مې سوچ دې موسیو کې الکا تا خود درې وکړل درې مې وکړل یاره سبه وغه انټرویو هغه مې سوچ دې ډوډۍ کې د انټرویو سوچ مونږ کې د انټرویو سوچ دا څه ده کنه نه مرګرو سره ناسي د انټرویو سوچ دا سوچونه کې پراته دي دا تاسو الله زې دلته کې نو پمانځه کې الله ها ډوډۍ چې خوري الله مونږ لټان یو لټان مړه والله مونږ عبادت کوو د خدای پاک او عبادت چې په کومه طریقه پکار دی هغه سمونه ځان خلاص او رواجم جوړ کړي زویم که 2 رکعات الک اول ځان یادوم که 2 رکعات مونږ په داسې طریقه وکړو چې مونږ په خپل لکه رب کې نه رب بعض دا دوم ډیر دي او نه غس ګرانه دا زمونږه کابر وکړي دي داسې عبادتونه زمونږ مشران وکړي دي نو ذکر دې ته ذکر وایي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله بیا ساتي ذکر بکی ذکر او د خدای په ذکر خو نظام قائم دی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ناستے بادشاہ ناستے وزیرانم ناستے او د ذکر بیان دی د ذکر بیان دی او دا وی چې په دې ذکر خو انقلاب راځي انسان په بدليږي کافر په مسلمانېږي د کائنات نظام په دې ذکر قائم دی انسان په قائم دی او دا ټول لګیا دی نو ابو علي ابن سینا حکیمو او د بادشاہ حکیمو ابو علي ابن سینا را کوټه سړی نو حکیم دی او د بادشاہ حکیم دی لکه ډیر لوی دی زمانہ کې چې یو لوی سپیشلیست ډاکټري او د صدر او د وزیر اعظم ډاکټري نو ابو علي ابن سینا ور سره خوا کې ناشته نو ابو علي ابن سینا وی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه تا خواجہ سے او فلسفیو کنه خواجہ سے یو پټی ټکی او په دې ټول کائناتو کې انقلاب راوسته دی یو د الله نوم په دې ټول کائناتو کې انقلاب راوسته دی دا تسوي دې بزرګانو د زړه نظر لګي هغه وته مخ مرواړو ابو علي ابن سینا ته وته اے خر تو چی دانی خر ته پس پويږي چې حکیم صاحب ته خر ته پس پويږي نو حکیم صاحب نه ولی روانه شو رنگې زیړ شو سترګې مړاوې شوې چې خدای په ډک مجلس کې دی راته خر وې او بیا د بادشاہ د وزیرانو په مخ کې دی راته خر وې په شرمونو دی او شرمولم او وزیرانم یو بل ته اشاره ورکړي چې حکیم برابر کړي او بادشاہ غلی غلی مسکی کېږي چې حکیم غلستان خو والا خو مضبوط دیر دی نیغ نیغ کېږي برابر یې او دنه خولې روانې ولې یو سړي ځان له خر ویم بده ده خو که جمعې د مانځه کې یو سړی ته خر ته پس پوهېږي او بیا یو لوی سړي ته ویم دا خو او په ازمکه دننه کېدل ولې ډېر دی دی خولې ته بیږي بیږي او ما خواجه ابو الحسن خرقانی د الله د ذکر خبره کوي چې د الله نوم د الله ذکر سره په دې ټولو کائناتو کې انقلاب راځي رسول الله مبارک فرمایي کنه و چې اوبر رواني وي د الله ذکر کوي او چې کله ادرې د خدای ذکر بند شو چې بند شنو ساشي اونه لګیا د خدای ذکر کوي او چې کله د خدای ذکر بند شنو شاخ به وچ شي کب کب په دریاب کې د خدای ذکر کوي او چې کله ذکر بند شو د ښکاری په جال کې براشي مرغیل ته لګیا د الله ذکر کوي او چې ذکر بند شو د چا په جال کې براشي دا پاکه جامه د خدای ذکر کوي چې خیره نشو ذکر بند دا لګیا دی انقلاب په دې ټول ارسه کې خدا خدای د نوم د وجنه نو چې د حکیم صاحب نخولي بیګ رنگ زیړ خړ دغه خواجه صاحب مخ ورواړو حکیم صاحب دا در باندې سو شو ته ټول جامې د خپل وډکه رنگ دې زیړ شو سترګې دې مړاوې شوې تندې دې بل ګونجي شو دا در باندې سو شو وی ګونجي کې دا انقلاب در کې څنګه راغی ته وختي حشاش بشاش په وخت کوله او سترګې دې کوله وې او اوس خدا کی پورا انقلاب راغی وجود دې لقي دا ولي وې خر دې راتاونه پډک مجلس کې په شرمونو دې نه شرموله نو خواجه سے وتوی حکیم سے یو خر پتا کې دون انقلاب راوس د خدای نوم بنره یو خر مې دته وینو لکه د ګرګټ رنگونه بدله
انقلاب در کې راغی نو د خدای نوم به نه راولي الله به نه راولي انقلاب د الله نوم نو د الله نوم ذکر مړ رسول الله مبارک فرمایي مړ زړه جم دی کوي مړ زړه جم دی کوي او د زړه نه زنګ لر کوي څومره چې ته لا اله الا الله زنګ لر کوي څومره چې الله الله زنګ بلر کوي زړه به صفا کیږي چمک به وي نو چې صفا شو د پاسه په ورخېجه و عبادت وسه لګیا اوس عبادتونه کوه او ذکر بکې او سوچ سره بکې فکر سره بکې عقل سره کې بے عقلین هم ګوري کار نه کوي بے عقل انسان کا ذکر کوي داغي جدا طریقه عقل من سره چې ذکر کوي داغي جدا طریقه عقل من سره د خدای او د رسول د وینا مطابق ذکر کوي الله او رسول چې ورته سوي په هغه طریقه لګي بے عقل نه خو دین نه دنیا هم تباہ ده بے عقل انسان هم د خدای نه لري عقل من نه زیری ښا عقل من او چې ډېر بے عقل شي لیونی شي نو خدای ته منظم ختم کی ویزه تاسو بخم بیا مکلف هم نشو قمقل او قمقل نوکر هغه پښتانه وای کنه وای دا قمقل دوست نه او خيار دشمن هم کړ دا څه ده کنه یو سړی په لار روانو یو قمقل نوکر نو چې دې اوس په لار دی قمقل نوکر ورسره دی نو یو ځای ته چې ورسید نو جیب ته ګوته کړي نو بټوا سره نه و او دا چې په لار ته دی نوکر ته وی ګوره خبر ذهن کې واچوا چې کوم ځای کې د دمه کوم نو کی جواب کوزه زب سره به سمې ماتا چې کینم اوخ به سیراب کې او بوله به بوزه خیمه به خخه دا ټول خبره وتو خولې چې ما سره په سفر کې بدا دا خدمت کې وی خسه ها کومه خدمت نو چې وځه تاسو جیب ته ګوته کې بټو سره نشته نو هغه نوکر توي دا مولا یلکه ابټو نشته ما خو جیب کې چولې و ویسه پلار چې هغه کم ځای کې تانه پریوته ده ما وته قتل چې کم نه ده پریوته ده نو ما ورته قتل نو د لغوسه خوده به خو باسا چې تا وته قتل نو رچته لدینا نو وتا چې ما ته کم سوالو دادی پکې راته نو ولې چې د مانه بټو پریوته بمړو کته دادی پکې نو وي ay خدای دې به خو باسا باندې باقل سره معلومه باندې بچا سره معلومه عقل سره دا څه خو نه کیږي شیخ الهند صاحب یو ځل منځ کاو نو په مانځ کې انسان تیر سورته فاتحه یې راشوا سورته شروع انسان سورته فاتحه یې راشوا سورته شروع کو نو شاته یو باندې سی ول आवाज ورکا وی الحمد شریف پڑھو په مانځ کې وته وای الحمدلله نو غزل خیال شنو سورته فاتحه وای چې مونږ اخلاص کا نو هغه باندې چې له مال आवाज چاره کاغه سه ما اسینه وتوړو بول ما د आवाज درکا وې تمون بیاو کا زمون اوشو او تمون بیاو کا اسوي وای ودته ګوره چې چا وته مون زو خو داغه اوشو او چې څوک خې داغه نشو او خو د تماج الحمد شریف پاړو نو ستاو شو او زمو نشو اوس په دې نه پويږي چې الحمد شریف پڑھو کې د دنیا خبره او ځکه استاو نه شو اسه بده ویلو الحمدلله اسه بده ویلو سبحان الله نو بیا خبره ټیک وا نو تا خو چې استاد الحمد شریف ولولا ناغم به وقفو نو ورته سوي وی تا په کې دا نو ویل چې بټو غردي کې لوچته به وی ښا اوس وره ښا چې کښه شي زمونږ نه پریوزه بروچته وی ښا صاحب تماشا کوه چې سامان دلال او شاته یو کتل خادم غلام نشتا او خو خدای هغه قمقل څه شو دغه د چې اوس غټه بوجه را پشا کړی دا ور روان دي یلکه ته څه شوې او دا بوجه کې دي سدي وی تانه وی چې سپرو دی غره اوچتا وا نو هغه اسنه چې اوخنه چې کومه سوټه پرې وته مې اوچتو لیکن امه بوجه کې اوچته کړی یو سړیو دلته نږدې یو کلی کې په خوانه خبره ده ناغه خان نوکر ته ویل کې سار چې که خیری را پاسه کنه نو مرزا ډېر ته بدلېږم پلان کې خان لا
وی خجی او سار چې منځ شو چې مې اوس کله شو سړی رانه یا خدای سړی ته خو ما وی چې سار منځ چې نو زه دې مرزا ډېر ته لېږم پلان کې خان لا سړی نشته روک شو سبا سره ده دغه چې 11-12 بجې شو خولې ته بیږي او یو غټ کاڼی په اوږه کړی دی غټ مضبوطه ده دا ساګانې دي راځي او نیک ته وي دا کم ځای وغورځوم خدای دا څه په بلا سره دا دونه غټ کاڼی دا کم ځای وغورځوم وي دا څه دي وی صاحب کم ځای وغورځوم مړې کړم یا خبرې کوو که نه وی ښه دغلته وغورځوه یا لکه ستا بېخوده تا ته ما نه وي چې سار وختي را چې میرزا ډېر ته به دې لېږم نو وي لاړم که ما وی یاره څه به اوس نیک له ورځم خو میرزا ډېر ته مې پلانکي خان له لېږي راشه لاړ به شم که نه لاړ چې هلته لاړ هغه ته یې وی چې څنګه رالې پلانکي وی خان پرون ما ته ویلي چې میرزا ډېر ته به دې لېږم خان لا نو ما چې زه څه به اوس هغه را پاسي تپوس به دې کوم تاله رالم وی ښه ده چې رالې دا کاڼې غوښتې و دا وله یو څه هلک اوس میرزا ډېر ته دې لېږم خو زه سوال جواب له دې لېږم که نه هسې خو پتا د میرزا ډېره پورې کچ نه کوم په پیتا خو سوال جواب له دې لېږم نو هغه وی چې هسې مې جوړ میرزا ډېر ته لېږم نو میرزا ډېر ته لا نو هغه یې ودرېږه چې بد خاوند له ځم کړم هی ته وی خدای دې بې خو باسه خو هر شي ما کار له لېږلې سوال جواب مې هغه له مې لېږلې نو هغه هم در باندې پوه شو چې قمقل دې راشه قمقلتوب دې وباسه یو دین د قرآن او د حدیث احکامات بسبا منع کې به د عقل نه کار نه باقي چې مونځ کې په عقل او په سوچ او په فکر به کې د بې عقلۍ به نه کې روژه چې نیسې روژې میاشت هم را روانه ده الحمدلله نو هغې کې به هم ښه په سوچ اب الله وایي نیسه بس نیسم ولې پرېږده بس الله وایي نیسه لیکن عقل نه به کار اخلم چې دا روژه خو د الله د رضا دپاره ده په دې خو زه الله خوشحالومه نو راشه هغه کار پکې مه کوه چې زما روژې د تاوان ورکوي هلته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې حضور پاک د معراج نه راغی نو ابو جهل ولا مخه کې ورغی راشه که نه ملګري خو دې بل څه وایي څه وایي وایي چې بېګا په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی م او بیا واپس راغلی منې مړوي دا خو وړه خبره ده که وایي چې د اسمان ته تللی م او بیا راغلی م دا هم منم دا د عقل خبره ده وی چې دغه دی دا منمه چې سار او ماښام له جبریل د عرش نه راځي وحی راوړي دا د عقل خبره ده عقل ستا دا اخلي نه او خدای وایي رسول وایي زه منم نو چې کوم احکامات دي عقل به نه چلی چې کوم عقیده د عقل به نه چلی منې خو چې عمل کې نو د عمل لاندې به عقل بیا چلی چې د عمل خشته کم او ښکلی کم او مزیدار کم او په هغه طریقه کم چې کومه طریقه ما ته الله او رسول ښوولې د الله او د رسول د احکاماتو او د الله او رسول حکمونه منل هغې لاندې به دا کار کوي نو قد افلح من تزکا دا څه شی شو تزکیه زړه پاکول زړه صفا کول د حسد نه ډله نه ایستل بغض ډله نه ایستل ریا ډله نه ایستل غلط عقیده د زړه نه ایستل او دا په څه راځي دا په ذکر راځي او په مرګ چې ډېر مرګ سړی ځان ته رایاد کړي په هغې راځي چې څومره ذکر کې د زړه زنګ به لر کېږي او د ذکر بیا مختلف قسمونه دي سار ځان له ذکر د مازدیګر ځان له مانځه پسې ځان له ذکر بانګ ځان له د بانګ پسې ځان له ذکر خو چې کوم شي کې د الله نوم راځي که نه دا ذکر دی قرآن شریف هم یو ذکر دی د قرآن تلاوت کول دا هم یو ذکر دی دویم شی څه خیر وروسته ورپسې فصلی چې دې د الله عبادت وکړي او دې بندګي وکړي د رب العالمین نو دا دویمه خبره لږه اوږده ده او انشاءالله که آینده جمعه خدای جون راکړه نو په دې برته په آینده جمعه کې انشاءالله بیان وکړو خو الله فرمایي وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا وی تاسو دا ذکر او زه او منځ ير کړی دی عبادت هم ير دی دنیا پسې شوی والآخرة خیر و ابقا وری د دنیا نه آخرت ډیر بهتر دی او دنیا جون ختمېدو والا دی او آخرت جون نه ختمېدو والا دی
ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی. دا نصیحت دا تاسو ته ما کوم او کوم مخکنه دا یوازې تاسو ته نه دی، دا موسی علیه السلام ته نور پیغمبرانو ته شوی دی. رب العالمین دې زمونږ زړه صفا کړي، الله یې زمونږ باطن صفا کړي، او رب العالمین دې مونږ په ذکر جبه گویا کړي، زمونږ زړه دې خدای په ذکر باندې گویا کړي، او الله دې مونږ ته خپل یاد زمونږ په رګونو کې کېنولې کړي. رب ذوالجلاله که څوک بیماران دي ته ولا شفا ورکړي. بعضې دوستان دا غریږي او دی بل دی لرې برې نه راځي، هغه مختلف علاقونه زموږ دا دوستان را روان دي منزله، خدای په یو قدم ولا اجر ورکړي، برکتونه ولا ورکړي، د بیمارو نه وساتي، د آفتونو نه وساتي، د مصیبتونو نه وساتي، روغ صحتونه نصیب کړي، خدای بچیم کامیاب کړي. الله زمونږ او زمونږ د بچو حفاظت وکړي، زمونږ د دین او د ایمان حفاظت وکړي، او خدای چې چا بچی دي نارینه اولاد ولا ورکړي، د چا والدین بیمارانی روغ صحتونه ولا ورکړي، د چا رزق تنګي خدای فراخ روزي ولا ورکړي، او خدای موږ له دواړو جهانو کامیابی راکړي او د آخرت کامیابی را راکړي. او چې څومره مرګري دوستان د کم ځای نه راغلي دي او موږ سره د مینې د محبت په نیت راغلي دي، خدای ته ورسره مینه وکړي او په یو قدم اجر برکتونه ورکړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله وصحبه. په دې خو پوه نه شوم چې دا څه شی دی. الټا سملاستېدل، باید سړی الاوړې سملي، دا ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الاوړې ملاسته د خدای ډېره بدي شي، الاوړې ملاسته د خدای ډېره بدي شي. نو چې ته سملې نو ستونې ستا سمله، بلکې خدا ده چې پخي طرف سمله په داسې طریقه چې قبلې ته دې مخ راشي. او که یو سړی بیا د شپې ځان نه دی په الاوړې شو نو دا خو د غلطي نه ده، خو خیر ځان دې ورو عادت کی. نو یو سړی الاوړې ملاستو، رسول الله مبارک پر راتیر شو، وی دا ملاسته د خدای ډېره بدي شي. نو خپل کوشش کوه چې په الاوړې قصدن مه سمله، یا ستونې ستا سمله او یا پخي طرف سمله چې قبلې ته دې مخ راشي، دغه مستحبه ملاسته. مقبره کې فضول ناسته کول، مقبره خیر جومات نه لري، که یو سړی پکې کینی کېناستی شي، پکې کرکټ کول پکې جایز دی او که پکې جایز نه دی. نو خبره داسې ده چې د قبرونو بې احترامي نه ده پکار، او که په مقبره کې یو ځان له ځای وي کولاو میدان او خلک په هغه کولاو میدان کې لوبې کوي، کرکټ مرکټ پکې کوي، نو څه ګناه پکې نشته. خو د پردو قبرونو ماتول، په قبرونو کېناستېدل او قبرونو توهین کول دا په شریعت کې خبره نه ده. زما شپږ بچي دي، یو حقیقه مې نه ده کړې، اسانه مسله راته وښایه. نو اسانه مسله خو دا ده خدای چې عقیقه مستحب ده. نبی علیہ السلام د بعضو کړی ده، د بعضو نه ده کړی، او نبی علیہ السلام بعض صحابو کړی ده او بعضو نه، ترغیب یې ورکړی دی. رسول الله مبارک ترغیب ورکړی دی چې عقیقه وکړي، بهتره ده. او چې دا وینه دې توی کړه نو دې سره د دې ماشوم باندې چې څه بیماری راځي خدای پاک ورسره هغه ختم کړي. بلکې یو حدیث کې راځي الغلام مرتهن بعقیقته تصبح عنه یوم السابع. کوشش وکړئ چې په 9 ورځ عقیقه وکړئ، که په 9 نه په 14 وکړئ، په 14 نه بیا په 21 وکړئ. دا طریقې ښودلې. نو د هغې خو بهتر دا ده چې ماشوم معلومات وکړه چې په کومه ورځ باندې پیدا وي، لکه د جمعې پیدا دی نو 9 د زیارت ورځ راځي. نو که دغه زیارت کې، که بل زیارت کې، که بل زیارت کې، که بل کې، خپل ورځ دې معلومه کا د بچی د پیدایش چې مثلا د جمعې پر ورځ پیدا یې د زیارت وکړه، که زیارت پیدا د چهارشنبې وکړه. خدا خطا د یوم نه د کړیو بچی دی ګڼ دي شپږ دي، نو که نو خیر دی. هغه ورځې اوس مسله خلاصه ده، یو څاروی والا، یو غوی والا، یو غوا والا، هغه سخی هغه غوی غوا چې په هغې قرباني کېږي، د 2 کالو نه عمر کم نه 2 کالو ته رسېدلي، نو شپږ حصې پکې د حقیقي نیت وکړه. لکه قربانۍ کې خلک شپږ حصې نیسي که نو د شپږو حصو نیت پکې وکړه چې دا شپږ حصې شوې او یوه حصه زما یو حصه د پلانکي د عقیقې دپاره شوه، بله حصه د پلانکي د عقیقې شوه. نو که کې نو د اسانه طریقه ده. د څاروي په خرڅولو کې زکات شته او که نشته. څاروي 2 قسمه دي، یو هغه څاروی دی چې موږ پیوله ساتو، یا قلبې لی ساتو، یا بار وړو لی ساتو، په هغې کې زکات نشته. یو هغه څاروی دی چې تجارت دی خلک ساتي، لکه سوداګر یې اخلي خرڅوي، نو د هغې پیسې چې کله پتا باندې په نورو پیسو کال تیر شو هغې حساب به مو لګې، نو زکات پتې ورکوي.
فرض منځونو کې ربنا لك الحمد لستل جایز دي یا نه مستحب دي لولې بکنه ربنا لك الحمد نه وې با خامخا به امام صاحب خپل مانځ کې کلمات وای مقتدی ما خو خبره تخلاص کړه امام صاحب چې ربنا لك الحمد نو امام صاحب سمع الله لمن حمده نو توسر وای ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد او امام صاحب لم اختلاف پکې ته د فقہ کې امام صاحب دې دواړه وای سمع الله لمن حمده دې وای او ربنا لك الحمد وای او مقتدی به صرف ربنا لك الحمد وای